نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم سورة بقرة دویم پارات و سوا اتم نمبر آیت دی دی آیاتونو د مخی آیاتونو سره ربط و مناسبت دادی چې په مخی آیاتونو کی د الله رب العالمین د رضا محبت ذکر شو په دې آیاتونو کی په محبت کی اعتدال حکم او د غلو ممانعت ذکر کی شان نزول د دې آیاتونو داسې دي حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ او باز نور مومنان چی یہودیت نے توبہ بستوا او ایمان روڑیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو چی منگد اخانو پے او وقی خوڑل پریک دو زکچی د موسیٰ علیہ السلام پا دن کی یہودیانو د اخوخا او پین نا استعمال اول بیوی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دن کی خود اخانو پی اخوخی استعمال اول مباح دی لکچر منگی پریک دو د موسیٰ علیہ السلام پا دن او د نبی علیہ السلام په دین یعنی په دواړو شریعتونو باندې به عمل راشي او دویم د خالف او رز باندې د يهودیت تعظیم دی يهودیان د خالد او رز تعظیم کوي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دین کې او په شریعت کې د خالد او رضی بی عزتی نشته نو کچره منګه د خالد او رضی تعظیم کو نو د نبی علیہ السلام په دین کې بی عزتی نشته د خالد او رضی نو منګ په د خالی عزت کو د نبی علیہ السلام په شریعت او د موسی علیہ السلام په شریعت په دواړو باندې عمل راشي او دریم کچر منگا دا تورات تلاوت کو نہ صرف تلاوت بے کو او عمل بے نکو منگ با اسلام او دا نبی علیہ السلام کتاب قرآنم منو او تورات تلاوت کم کو نو پا دیر طریقے سر منت اجازت شتا او کنشتا دا موسیٰ علیہ السلام پر شریعت با عمل نکو عمل بد نبی علیہ السلام پر شریعت خو چونکی د اوخ وخا او پیغ وڑل خو یو جائز کار تو نو کچری منگی پریگ دو پدے کی غصو گناہ بنی بل د خالد او رضی کچری منگ لگی عزت کو نو پدے کی د بیزتے خو خبر پر شریعت کی نشتا او درین د تورات تلاوت نو کچری عمل پہ منگ نکو خالد تلاوت بے کو نو پدے کی غصو گناہ نی اللہ رب العالمین دا آیت نازل کو چه تاسو پا اسلام کے پورا داخل شو دا قرآن کریم و دا نبی علیہ السلام دا شریعت پا موجود کیے کی دا موسیٰ علیہ السلام پا منسوخ شریعت باندې عمل کول دا دا شیطان پا نقش قدم باندې دل دی او دا ستاسو دشمن دی زکه چې د اوخ مخه خوړل
نبی علیہ السلام په شریعت کې یو جایز امر دی خو د موسی علیہ السلام په شریعت کې يهوديانو دي تخوړلو ته ګناه ویل د وخت په به نه استعمالو نو کچری تاسو یو جایز کار ده د ګناه په تور باندې پریک دی دا خو ګناه ده او وخت په خپل کو جایز دي خپل د نبی عليه السلام په شریعت کې نو کچری پریک دی پدینیت چې د موسی عليه السلام په شریعت کې پری خودل پکار حالانکه مسله په شریعت کې ني او دې شریعت لاندې وګڼي دا خو ګناه او دا د شیطان تابعداري ده د دې آیت کریمه په تفسیر کې مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه بهترین تفسیر کړی مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکي چې په دې آیت کې الله پاک فرمایي چې تاسو په دین اسلام کې پوره داخل شئ نو دین اسلام کې پوره داخلي دل دادی چې د دین هر شعبہ خپل ژوندۍ کې راوړي او خپل ټول ژوندۍ د شریعت مطابق کداغي تعلق د عقیدې سره دی کداغي تعلق د عبادت سره دی کدا معاملات سره دي کدا اخلاق سره دي او کدا معاشرت سره دي ستاسو ژوندۍ هر شعبه کې چې د شریعت مطابقي البته په دین اسلام کې کامل داخل او کنا عبادت د مسلمانانو کې یا عقیده د مسلمانانو په شان وي اخلاق د مسلمانانو په شان دي دا په دین اسلام کې کامل داخلي دي ځکه دین اسلام یو جامع یو کامل دین دی پدې کې د هر شعبې رهنمایي ده او اس کے شریعت مطابق ته عبادت کې لکه منځ کې او معاشره کې زندگی د شریعت مطابق ني کاروبار د شریعت مطابق ني اخلاق د شریعت مطابق ني نو په اسلام کې ته پورا داخل دي او بل په اسلام کې پورا داخل شي نو ظاهر او باطن دواړه د شریعت مطابق دي ظاهر شکل صورت د اسلام مطابق او باطن اغم د شریعت مطابق اسلام کې پورا داخله دلداسي او قبل فرض تاسو سره د پوهه د قران کریم او د شریعت د دلایل او د نبی له صلوات و سلام د دین د ناسخ کېدو دلایل نه بعد تاسو بیا د تورات تلاوت کوئ او د خالد اورځي مثال تاسو عزت کوئ او د اوخه خپل او په پریک دی بیا باندې نه بعد الله پاک تاسو سزا درکړي دغه چې ناسخ شریعت راغ نو په منسوخ شریعت باندې عمل ختم شو کوم شریعت چې د موسی عليه السلام د وخت هغه وخت تیر شو او د نبی عليه السلام د شریعت وخت قیامت پورې دی نو چې د نبی عليه السلام شریعت قیامت پورې شتا د موسی عليه السلام په شریعت باندې عمل کول دا د شیطان تابعدار او که یو سړی سره د پوهې بیا هم د نبی عليه السلام د شریعت د ناسخ تابعداري ونکي نو دی ایمان نه وروړي په حقیقت کې دا سړی مؤمن نه دی ځکه چې ناسخ شریعت نه مانه منسوخ پچې ظاهرا وایي چې ناسخ منم او عقیده د منسوخ شریعت دا انسان خو حقیقت کې مسلمان نه او دی انتظار نه کوي ځکه ایمان نه وروړي تر دې باندې ایمان نه وروړي چې دې ته د الله رب العالمین عذاب راشي په دې درې آیت کریمه کې هل ينظرون الا ان ياتيهم الله دې کې ان ياتيهم الله ظاهري معنی دا چې الله پاک راشي فی ظلل من الغمام فسور د اوریازو حالانکه اتیان اراتک یو د مخلوق دی یو د خالق نو د دې آیات په تفسیر کې مفسرین لیکي چې الله پاک اتیان او د اراتک د مشابهات لري او د متشابهات مبارک د اهل سنت والجماعه وډلې یو جماعت او ډله د سلفو د متقدمین
او یو جماعت او ډله دا د متأخرین او د خلف. سلف هغه علماء ته ویل شي چې هغوی د 300 کال هجرې نه وړاندې تېر شوي. نن سبا بعضې خلک ځان ته سلفیان وي موږ سلفیان غیر مقلدین بې مذهبه څلور مذهب چې نه مني وي دا ټول غلط دي او صرف موږ ټیک یو هغوی وي موږ سلفیان وي. د دروغ سلف څه ته وایي چې 300 هجرې نه مخکې تېر شوي او د دوی پیدایش 1857 کې شوي. نو د 300 هجرې نه مخکې خو دوی د سره اونه نو سلف ته کوم شوي. د دې مثال لکه دوی ځان ته اهل حدیث وي کم حدیث د طبیعت مطابق عمل کوي او کم حدیث د طبیعت نه خلافي هغه نه مني. دا څنګه اهل حدیث وي؟ که ټول حدیث معنی خدا من به وایي چې ته اهل حدیث یې د طبیعت مطابق معنی او طبیعت نه خلاف نه مني. څنګه چې په دې ځای کې ځان ته اهل حدیث نو مغل دروغ وي دغه رنګې په سلفو نوم باندې هم دوی دروغ وي. نو په مسله د صفات او متشابهات کې د اهلسنه والجماعت د سلف او د متقدمین علماء ریدا چې د صفات متشابهات معنا صرف الله ته معلومه ده، الله پاک د پاره ثابت ده، خود مخلوق په شان نه. تفویض مع التنزیه عن التشبیه د دې معنا من الله تسپار چې دا څنګه الله پاک لکه اتیان کوي الله پاک څنګه راتک کوي د دې معنا الله ته معلومه ده. مع التنزیه سره د پاکوالی عن التشبیه د مخلوق د مشابهت الله راتک کوي څنګه کوي الله ته معلومه ده خود مخلوق په شان نه. او یو راتک د بندگانو دی د بندگانو راتک لکه سړی جماعت کې نی او بهر نه راغی جماعت ته راغی دا راتک د مخلوق دی. الله خو مخلوق نه دی خالق دی. نو په دې معنی کې بندگان د الله په اتیان او په راتک باندې نه پوهېږي چې هر څه معنی الله ته معلومه زموږ ایمان. دا مذهب د سلفو د متقدمین علماء او دوی مذهب په دې باب کې په مسله د صفات متشابهات کې د متأخرین علماء. متأخرین علماء وایي چې موږ په دې کې تاویل کوو په درجه رضوان کې حقیقي معنی الله ته معلومه ده خو موږ د بندگانو ذهن د مخلوق د تشبیه نه اړو نو موږ یو ظاهري معنی پرېږدو او یو بل معنی او تاویل وکړو. په دې کې اتیان د الله پاک مراد نه دی، اتیان د الله پاک د عذاب دی، د الله پاک د قهر دی او د الله رب العالمین د عذاب دی. انتظار نه کوي مگر دا چې دې طرح چې عذاب د الله پاک را نشي د الله عذاب راشي. نو په دې باب کې د اهل سنت والجماعت د علماء دوه ډلې دي. یو مذهب د متقدمین او د سلف دی او دیم مذهب د متأخرین او د خلف دی. متقدمین وی من تفویض کو د دې حقیقي معنی الله ته معلومه ده من دومره وایي چې د دې په معنی من نه پوهېږو چې هر څه معنی د الله ته معلومه ده خو د مخلوق په شان د الله پاک راتګ نه دی. او بل د متأخرین علما وایي چې د دې حقیقي معنی الله ته معلومه ده خو موږ په دې کې تاویل کوو په درجه د ځوان کې چې دلته الله پاک اتیان مراد نه دی دې کې مراد د الله پاک عذاب د الله پاک قهر دی. دواړه مذهب د اهل سنت دي. په دې کې درې مذهب د اهل سنت نشته او په دې خلاف د غیر مقلدین مذهب. نو غیر مقلدین په دې کې وایي چې د دې ظاهري معنی مراد راتک څنګه دی څنګه چې دا مخلوق راتک کوي خو کیفیت باندې موږ نه پوهېږو. یو کیفیت دی او یو حقیقت دی. شیخ سجاد حجابي صاحب دامت برکاتهم د حقیقت او د کیفیت یو ډېر آسان مثال ورکړ. لکه یو سړی وایي د الله جل شانه د پاره ید شته لاس شته څنګه لاس دی نو دی وایي
داسې لاس دی چې دا ډوکې غوښې سرمن نه جوړ دی دې ته حقیقت وي کیفیت یې څنګه دی یاره تور دی که سپین دی ګرم دی که یخ دی نیغ دی که کوږ دی سټ دی که نری دی دا کیفیت دی چې حقیقي معنی دی الله د پاره ثابت کړه نو دا خو تا د مخلوق صفت ثابت کړه الله لا په دې معنی کې تر مجسمو د قبیلې نه او دا د مشبهه او د مجسمو مذهب دی په دې کې د دې عقیده غلطه د دې عقیده په دې کې د مجسمو د مشبهه او د چې د الله پاک د پاره داسې اتیان ثابت دی لکه څنګه د مخلوق د پاره خو موږ په دې نه پیږو چې تیز راځي که په مزه راځي دا کیفیت دی نو چې کیفیت منتفي شو نو جسم خو ثابت کو او د الله پاک د پاره جسم نشته حالانکه الله پاک د جسم او د لوازم او د صفات د جسم نه پاک دی په جسم فنا راځي په الله فنا نه راځي په جسم کې ترکیب راځي او د الله رب العالمین به ترکیب ذات او په جسم کې جسم حادث وي او الله رب العالمین قدیم ذات نو په دې کې د دې دا مذهب د اهل سنت خلاف دی د اهل سنت په مذهب شو ان شاء الله چې کله مسله صفات متشابهات راځي په دې کې د اهل سنت اقوال به ذکر کیږي نو الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اے مومنانو تاسو داخل شئ فی السلم په اسلام کې کافتن پورا اسلام کې پورا داخل شئ دا سینه چې هر چا سره ولاړې د ستام ملګری مو د دم ملګری دغه مخده او دا بل مخده نه په یو ځای کې کوسې یو عقیده کله خپل ونسا دا نه چیرې عقیده ته تم ټیکو دا بل ټیکو او دا ټول ملګری دا باندې خلک وي مسلمانانو خدي اندوانو خدي يهوديانو په خپل نه صرف مسلمانانو خدي په یو ځای ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان انه لكم عدو مبين ذکدا شیطان سازو د پاره کار دشمن دی فین زللتم پس که چر تاسو وې دي من بعد ما جاءتكم البينات پس داغه چراغلی تاسو واضح دلائل فعلموا پس تاسو پوښی ان الله عزیز حکیم بشک الله پاک غالب حکمت والا ذات دی هل ينظرون دي انتظار نکوي د ایمان نوړنا الا ياتيهم الله مگر چراشي دیت الله پاک څنګه راشي باغي بان الله پاک فی ظلل من الغمام فسورد اوریذ کی یاد ممانه خلف ایاتهم الله چراشي دیت عذاب الله پاک فی ظلل من الغمام فسورد اوریذ کی والملائکه فرشتي راشد عذاب وقضي الامر فیصله شکار وإلى الله ترجع الامور او دی الله پاک طرف کو پس کول وشي ټول کارونه واپسید ټول کارونه خاص الله پاک طرف ته واخذ دعوانا